نو دا دویم آیات کریمه د لومبي لپاره ناسخ دی، هغه لومبي آیات هغه منسوخ دی. او دریم هغوی فرمایي مخکې یو حکم عام وي وروستو هغه بیا خاص شي، دې ته هم ویل کېږي نسخه. نو نهم نمبر اصل د اصول القرآن نه ناسخ او منسوخ پیژندل دي. د قرآن عظیم شان د فهم دپاره او د سمج دپاره د دې پیژنګلو انتهایی ضروري ده. الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. زما ډیرو محترمو قدرمندو عزتمندو اوریدونکو او کتونکو ورونو، مونږ د قرآن عظیم شان اصول شروع کړي. په هغې کې مونږه اته اصول د فهم او د سمج د قرآن عظیم شان بیان کړي. نن به مونږه د قرآن عظیم شان د فهم او د پوهې دپاره او د سمج دپاره نهم او لسم نمبر اصل بیانو. د قرآن کریم د فهم او سمج دپاره نهم نمبر اصل د اصول القرآن نه علماء کرام بیانوي، هغه معرفت او پیژندل د ناسخ او منسوخ دی. چې د قرآن عظیم شان کې کم آیاتونه دا ناسخ دی او کم آیاتونه دا منسوخ دی. په دا وجه باندې علماء کرام د نسخ معنا بیانوي. نسخه خپله لغوي معنا یو هغه ازاله راځي، ختمول، او دویمه معنی علماء کرام بیانوي نقل کول، د یو ځای نه بل ځای ته وړل، او دریمه معنی لغوي بیانوي کتابت لیکلو ته وایي. د متاخرینو علماء کرامو په نسب باندې نسخه دې ته وایي چې یو حکم مخکې دا سخت وي، په دې کې سختی وي، عظیمت یې پکې بیا وروستو په هغې کې رخصت راشي. هغوی فرمایي دې ته ویل کېږي نسخه. او دویم هغوی فرمایي یا یو حکم مخکې مطلق ذکر شوي او بیا وروستو هغه مقید شي په یو قید سره. یو حکم د قرآن عظیم شان، یو مسئله د قرآن عظیم شان مطلق وي، په هغې کې قید نه وي، او وروستو هغه بیا مقید شي، الله رب العزت په هغې کې یو قید ولګوي. نو دا دویم آیات کریمه د لومبي لپاره ناسخ دی، هغه لومبي آیات هغه منسوخ دی. او دریم هغوی فرمایي مخکې یو حکم عام وي وروستو هغه بیا خاص شي، دې ته هم ویل کېږي نسخه. نو نهم نمبر اصل د اصول القرآن نه ناسخ او منسوخ پیژندل دي. د قرآن عظیم شان د فهم دپاره او د سمج دپاره د دې پیژنګلو انتهایی ضروري ده. علماء کرامو په خپلو کتابونو کې د هغې تذکره کړې ده. حضرت مولانا شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب الفوز الکبیر کې هم د هغې تذکره کړې، او دارنګې نورو کتابونو کې هم د دې ناسخ او منسوخ تذکره بار بار راځي. لسم نمبر اصل د اصول القرآن نه هغه د قرآن عظیم الشان سورتونو تعداد دی، چې په دې کې څو سورتونه دي، څو رکوګانې دي، او څو آیاتونه دي، او څو کلمات او حروف دي. د تعداد د قرآن عظیم الشان د سورتونو هر یو کس ته معلوم دی، هر مسلمان ته معلوم دی، هغه دا چې دا 114 سورتونه دي. په دکه 114 سورتونو کې بعضې سورتونه هغه مکی سورتونه دي او بعضې سورتونه مدني دي. اوس مکی سورتونه څه ته وایي او مدني سورتونه څه ته وایي؟ نو په دې کې د علماء کرامو یو څو اقوال دي. یو قول دا دی چې هغه آسان دی، اصح ترین قول، صحیح ترین قول په هغې کې دا دی
مکی سورتونه هغه سورتونه ته وایي چې هغه قبل الهجرت نازل شوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت کولو نه مخکې نازل شوي. او مدني سورتونه هغه سورتونه ته وایي چې هغه بعد الهجرت نازل شوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت کولو نه وروسته نازل شوي. اوس په دغه 114 سورتونو کې مکی سورتونه څو دي او مدني سورتونه څو دي؟ نو مکی سورتونه په دې کې 86 سورتونه دا مکی دي او 28 سورتونه دا په دې کې مدني دي. رکوګانې په قرآن عظیم الشان کې څومره دي؟ نو دا 558 رکوګانې دي په قرآن عظیم الشان کې. آیاتونه څومره دي؟ نو یو په دې کې مشهور قول دی دا چې دا 6236 آیاتونه دي. د قرآن عظیم الشان آیاتونه څومره دي؟ نو صحیح ترین قول اصح قول مطابق دا 6236 آیاتونه جوړیږي. دا صحیح ترین قول دی. او 6666 دا مشهور قول دی. کلمات په قرآن عظیم الشان کې څومره دي؟ نو په قرآن عظیم الشان کې کلمات دا 90,409 دي. 77,439 کلمات دي. لکه الحمد دکه کلمه د ال پکې ځان له کلمه ده او حمد دا ځان له کلمه ده. حروف په قرآن عظیم الشان کې څومره دي؟ نو دا 3,27,015 حروف په قرآن عظیم الشان کې شمیر کړي شوي دي. حضرت ابوبکر احمد ابن حسین رحمه الله فرمایي چې حجاج ابن یوسف هغه د بصري قراو ته حکم وکړو چې قرا دې راجمع شي او د قرآن عظیم الشان کلمات او حروف تشمار کړي. په علماء کرامو کې د دریو علماء کرامو انتخاب غالبا شوی دی چې پای کې یو امام حسن ابن بصري صاحب دی. په امامانو کې یو امام هغه حسن بصري صاحب دی او دویم پای کې ابوالعالیه دی او دریم پای کې نصر بن عاصم دی. دا علما کې ناصر او دی د قرآن عظیم الشان د حروف شمیر کړل نو د هغې د شمیر مطابق 3,27,015 حروف د قرآن عظیم الشان دا شمیر کړي شو. نو د قرآن عظیم الشان د فهم د پاره او د سمج د پاره د اصول القرآن نو د قرآن عظیم الشان د فهم د پاره چې کوم اصول بیانېږي په اصولو کې 10 نمبر اصل د قرآن عظیم الشان سورتونو تعداد د رکوعاتو تعداد او د آیاتونو کلماتو د حروفو تعداد دی. نو نن سبق کې مونږه د اصول القرآن نه دو اصول دا بیان کړل چې 9 نمبر اصل ناسخ او منسوخ پیژندلو او 10 نمبر اصل د قرآن عظیم الشان د سورتونو تعداد د رکوعاتو او آیاتونو د کلماتو حروف تعداد پیژندلو. ان شاء الله 11 نمبر اصل 12 او 13 نمبر اصل با سبانا ویډیو کې ان شاء الله تاسو مخې ته راځي. جزاکم الله ډیر مننه.